المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. په اسلام کې د زنانو کم حیثیت دی او کم مرتبه ده. د اسلام نه مخکې د جاهلیت په دور کې د زنانو حق په چا نه پیژانده، دارنګې د زنانو مرتبه چا نه پیژانده، د ښځې څه قدر نه و، څه حیثیت یې نه و. اسلام چې کله راغی د زنانو ته ډېر حقوق ورکړه، دارنګې د زنانو ته ډېره اوچته مرتبه ورکړه، د دوی هغه احترام او د دوی هغه عزت یې ذکر کړه. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې کله به د چا لور پیدا شوه نو هغه به خفه و، مخ به تور شو او د خلکو نه به پټېده، سوچ فکر به یې کاوه چې د لور سره اوس څه وکړي. لیکن اسلام چې راغی دغه لور ته ډېر اوچت مقام ورکړو، د ښځو ته ډېره اوچته مرتبه ورکړه. لکه تاسو قرآن کریم ته وګورئ چې په قرآن کریم کې الله رب العالمین یو غټ صورت سورة النساء په نوم باندې د زنانو د حقوقو په حق باندې نازل کړی دی. دا دلیل دی په دې باندې چې اسلام زنانو د ډېر حقونه ورکړي او زنانو د ډېر عزت او ډېره اوچته مرتبه ورکړې ده. که دا زنانه د چا ښځه وي او د هغې په نکاح کې وي نو دې خاوند ته اسلام دا وایي چې دا ستا ښځه ده، د دې به قدر کې، د دې به عزت کې، دارنګې د دې سره به ښایسته معاشره کې، د دې سره به ښایسته ژوند تیرې. الله رب العالمین فرمایي وعاشرهن بالمعروف، د دې ښځو سره په ښایسته طریقه باندې ژوند تیروئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د ښځو ته ښایسته ښایسته خبرې کوئ، ځکه دا له د ګڅې پوښتۍ نه پیدا ده. نو که ښې خبرې ورته وکړي نو دا بیا تابعداري کوي. نو ګوره اسلام څونه ښایسته حقونه دې زنانو ته ورکړي چې ښایسته خبرې ورسره کوه، د محبت خبرې ورسره کوه، د خیر خبرې ورته کوه او دارنګې ښایسته ژوند ورسره تېروه. دارنګې که دا مور وي نو دې بچو ته وایي چې ګوره د دې مور ډېر اوچت مقام دی، د دې مور ډېر اوچت شان دی، د دې مور به قدر کوئ، د دې مور به عزت کوئ. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره ښه کوئ، ښایسته سلوک ورسره کوئ. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی، ویل یا رسول الله څوک ډېر حقدار دی چې زه ورسره ښایسته سلوک کوم، ښه ورسره کوم؟ نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل چې د مور سره دی. په دویم کره د بیا تپوس وکړو چې څوک ډېر حقدار دی چې زه ورسره ښه کوم؟ د الله پیغمبر ورته وفرمایل چې د مور سره دی. په دریم کره ته ورته هم ویل د مور سره دی، او په څلورم کره ته ورته ویل چې د پلار سره دی. نو تاسو وګورئ د مور څونه غټ مقام دی او څونه شان دی، څونه مرتبه ده. د مور عزت، د مور قدر دا لازمي دی او دا ضروري دی چې اسلام ورته دا مرتبه ورکړې ده. دارنګې لوڼو ته الله رب العالمین څونه اوچت مقام ورکړی دی، اسلام ورته څونه مرتبه ورکړې ده. حدیث کې راځي د الله پیغمبر فرمایي چې د چا دوه لوڼې او د هغې په ښایسته طریقه باندې پرورش وکړو نو زه او دا سړی په جنت کې یو ځای یو. عایشه رضی الله تعالی عنها د هغې نه روایت دی، یوه زنانه راله او د هغې سره دوه لوڼه ورسوي. عایشه رضی الله تعالی عنها هغې وله 3 کجورې ورکړي. دې ښځې له یوه کجوره د یوې لور ته ورکړه او بلې د بلې لور ته ورکړه او یوې ځان له واغسته. دې لوڼو یې دا کجورې وخوړې، بیا دې ښځې دا کجوره د خپلې خولې ته اوچته کړه، نو دې لوڼو یې ترې وغوښتله. نو دې ښځې دا کجوره راواغسته، په منځ یې 2 کړه، نیمه یوې لور ته ورکړه او نیمه یې بلې لور ته ورکړه. عایشې رضی الله تعالی عنها هغه دې ته کتل او بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی هغې ته دا واقعه بیان کړه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې دې ښځې لپاره جنت دی د دې لوڼو په وجه باندې. او یا یې ورته داسې ویل چې د چا داسې لوڼه نو د هغې دپاره د جهنم نه پرده جوړیږي.
ګورې اسلام لوڼو ته څونه حق ورکړه او مرتبه ورته ورکړه. هغه دور و د جاهلیت دور چې د چا به لور پیدا شوه نو هغه به د خلکو نه پټېده چې د لور سره څه وکړي، په خاورو کې پټه کړي، خښې کې ژوندی او قسمه قسم سوچونه به یې کول د هغې په حق باندې. دا به یو شرم ګاڼه. اسلام چې راغی د دې لور هغه حق بیان کړه، د دې لور مرتبه بیان کړه. دارنګې محترم عزتمندو یوه زنانه او د هغې خاوند هم مړ شي، اسلام دغې زنانو ته ډېر اوچت مقام ورکړی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه سړی چې هغه د کونډو مدد کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دغه سړي مثال د مجاهد په شان دی چې د الله په لار کې جهاد کوي، او یا دغه سړي په شان دی چې د شپې ولاړې عبادت کوي او د ورځې روژه نیسي. نو ګورې د اسلام د زنانو د څونه حقونه ورکړه. په اسلام کې د زنانو ډېر اوچته مرتبه ده، ډېر اوچت مقام یې دی. وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.